بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان على أمتي يحبون خمسة وينسون خمسة، يحبون الدنيا وينسون الآخرة، ويحبون المال وينسون الحساب، ويحبون الخلق وينسون الخالق، ويحبون الذنوب وينسون التوبة، ويحبون القصور وينسون القبر، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمی چې زرد د مو په امت باندې یو داسې وخت روشي چې دی د 15 شی سره زیات محبت کوي او 15 شی نه دی بالکل ویر کی. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په شی ويحبون الدنيا وينسون الاخره. د مو امت باندې و داسې حالت روشي چې دی د دنیا سره زیات محبت کوي، آخرت وی دی بالکل ویر کړای. ويحبون المال وينسون الحساب. او د مول دولت سره محبت زیات کوي او حساب کې توبه ویر وی چې د دنیا د ژوندۍ حساب کې توبه ده، د مول حساب کې توبه ده. ويحبون الخلق وينسون الخالق. دریم شی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمی چې د مخلوق سره محبت زیات وي او خالق چې الله رب العالمین دا وی د دینه بالکل یې. ويحبون الذنوب وينسون التوبه. او سلام شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمی چې د ګناه سره محبت زیات وي او تباوی زنویری چې الله رب العالمین په د خپل ګناه باندې معافي وغوښتل شي. واخري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمی ويحبون القصور وينسون القبر. شولي بلډینګ او د چيګي بلډینګ سره محبت وي، د کوټیو د بنگلې سره محبت وي، او د قبر هغه 5 فټ زوی وي د دنه ویر وي چې د ما اخري منزل دا ده. نو حقیقت دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نن نسړي 1400 سال مخکې کیمه پیشنګوئی کړی او نن د امت چې کیمه حالت کسا بالکل د غرانګي ده. الله د ملک له توفیق ورکړي. الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ربنا وفي الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى